روم ملګرو بعضې خلک پکې راګیر دي، الله دې وکړي چې دوی پرې پوه شي او موږ ته هم جواب راشي. لکه زیاتره شیخ صاحب دلته کسان لکه پامیر ولیکي چې زما بچی نه بیا زیاتره اوس خپل دغه راولي، د یو وراره یا د خپلوان پکې راولي د زوی په ځای. دا څنګه ده شرعي لحاظه؟ او یو زیاتره کسان چې هغه دلته پامیر ورکړی خپله ښځه نه راولي، مرض کوي بل چاته وایي تل دغه ښځه یې راولي، دا ورته وایي دا به زه هلته په کاغذونو کې ښځه کې بیا دلته راولي، بیا خو دلته نور دا د هماغه ته حواله کوي، خو صرف به کاغذو دغه کاروایي ول ادا کوي. دا څنګه د شریعت دغه ده؟ اول خبره قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي تاسې متبنا پردی بچی ځان د پاره زوی مه ګرځوئ. خاص کر په دې کار کې چې بهر ته ځي د یورپ په کارونو کې په دوکه سره ځي، دا خو قطعا منع او ناروا کار دی، غیر شرعي کار دی او حرام کار دی چې خپل بچی څوک بل چاته منسوبوي. نو گویا کې دا د زنا نسبت ورته کوي، دومره سخته خبره ده. دویمه خبردار چې پردی ښځه راوستل په خپل ځان پسې لیکله، نو زه خو داسې نه وایم چې پښتانه به داسې کار کوي، خو ښه کار نه دی وروره، حرام کار دي دواړه. ښه شیخ صاحب الله دې مو د رزق حالتونه وساتي. زیاتره داسې کوي بس لکه د هغه د مشکلي بچیانو کارونه نه کېږي، بیا بل یو کس یې فرض کړی هغه وایي چېرې زه بچیان مې ورکړي چې نه راولم، بس هلته ول پاسپورټونه شیونه جوړ کړي چې راولي. جواز نه لري وروره. ښه کامل وروره مایک دې وسان که